اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول به جګ جوړ یې او ژوند ته به تازه یې. قدرمنو کتونکو نن راغلی یو په کوز دیر کې ایدر ته او دا یو جنت نظیر علاقه ده. زه به انشاءالله تاسو ته به د دې ځای د ښکلاګانې او دې علاقې له چې الله تعالی کوم ښایستونه ورکړي دي او ډېر یو جنت نظیر علاقه ده، خو لاره ورته د دوزخ ته راتله ورته ډېر ګران دي. کتونکو دا یوه خبره زیاتول غواړم چې دلته هغه ګاډی راتلی شي چې په هغې کې د جي پیسه لګېدلي او د هغې نه علاوه دلته راتله ډېر ګران دي. د دې ځای د خلکو نه به هم تپوسونه کوو او تاسو ته به د دې علاقې ښایستونه هم ښیو. موږ سره اوسئ. د سیانه تقریبا په 10 کیلومتره لرې پرته سیمه چې د هیدر په نوم یادېږي د قدرتي حسن او زړه راښکونکو نظارو بلا ښایسته منظرونه لري. ولې ځایي خلک د MPA او MNA نه غوښتنه کوي چې د هیدر د روډ په خراب حالت دې غور وکړی شي. هیدر ډېره ښایسته علاقه ده، خو د بنیادي انساني سهولیاتو لکه سړک، سکول او هسپتال د نشوالي له کبله ځایي خلک د ډېرو مسلو سره مخ دي. موږ د حکومتي چارواکو متعلقه ادارو نه غوښتنه کوو چې د هیدر د خلکو د دې بنیادي مسلو حل کولو کې خپله برخه شریکه کړي. نو کتونکو د دې ځای یو ملګری راسره دا وخت ولاړ دی، د ده نه به پوښتنې کوو د دې ځای د روډ په حواله چې دلته دوی روزانه په حساب باندې دلته ځي راځي چې دوی څه وایي. جی ملګریه نوم دې څه دی؟ مونږ خو د دې ځای یو ارشد مې نوم دی، د دې کلي نوم ایدر دی. خو ډېر خطرناک دی دا روډ، ځکه چې ګاډی 2-3 منو نه زیات وزن نشي وړی. هر روزه تکلیف دلته خاص ډیزلي ګاډی راځي او هغه هم په تکلیف راځي. لکه دلته فرض که بیمار شي نو هغه غټ تکلیف اکثر بل ګاډی نه راځي، ټیکسي نه راځي. او په دې کمرو کې چې ګاډی ونښلي هر یو ګاډی خطی نه شي، خاص زموږ د غرونو دا کم ګاډي چې دا راځي هر یو نه راځي. ډېر زبردست علاقه ده او تاسو دې چړایانو بای دې روډونو مسله ده. بیمار چې راغی سیس رواج نه کېږي چې مونږ یې رسو بای بړخېرې ته چکدرې ته رسو نو په هغه کې بیا څه نه پاتې. نو مسله ده چړایان هم پکې دي او نورو روډ پخوالی او بای هر سره قسمه مسلې چې دي نو دا ډېرې زموږ څخه د روډ MNA MPA بای څه دغه وکړي نو ډېره ښه خبره به زموږ د سیا سر دی ایدر روډ دی به ډېر زیات خراب دی او د دې وخت مطابق چې کوم مشران دي موږ د هغو نه دا امید کوو او دغه کوو چې به یې موږ ته دا روډ برابر کړي، ځکه چې دا غرونه دي او دا ځای زموږ دا ځای بالکل ډېر برابر د ټاپ ځای دی، ډېر د سور ځای دی. خلک ملک ورته ډېر چکرو له سیلونو له به یې په ټورز باندې اوس هم به یې 4-5 ګاډي بره پرې ځنګل کې به د غر کې داسې لاړه به یې په ټورز باندې. خو دا روډ ډېر زیات خراب دی. نو به یې د روډ مسله ده راته چې دا روډ موږ ته پوخ شي نو به یې ډېر غټ مصیبت په زموږ د دې علاقې نه ختم. بیمار خو د ایدر کې د وختي ورځو کې څه کسان مسان غورځېدلي ملا یې ماته شوي، د ملا بیمار خو بالکل په دې نه کېږي، ځکه چې دا خو سپاینل کارډ مسلې دننه دغه مسلې نو خو بالکل نه کېږي، نازک مسلې پوه شوې. او نور داسې عام بیمار بس په دغه کې ځي چې کېناستې شي په خپل دغې ته خو بیمار مه وایه چې کېناستې نه شي. سخت مریضان یې پکې بیماران یې پکې به یې په دې ګاډي کې ورته ډېر تکلیف یې ډېره غټه مسله یې وته. نو مونږ د دې همایون خان نه د دې غټو خپلو غټو مشرانو نه به یې دا دغه کوو چې موږ ته دا روډ برابر کړي. زما نوم نور محمد دی، زه رایدر اوسېدونکی یم او دا ډېره ښایسته علاقه ده د هیدر ده، د سیل علاقه ده او د سیل ځیګی دی. خو دې ته روډ داسې دی چې موږ د ښکته نه سودا راوړو نو هم په دې چړیانو کې کوزیږو او بیا په زورونو باندې ګاډی بره خیږي. نو ډېره ښایسته علاقه ده او ډېر ښایسته ځایونه دي دلته. خو د روډ چې دی زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې هره دا روډ چې دی پوخ کړي، کولاوي کړي، دا چړیانې پکې ختمې کړي نو لکه زموږ د کلیوالو ته د خلکو ته به لکه سهولت وي. د روډ چې دی نو زما مطالبه دا ده چې هره زموږ ته دا روډ چې دی پوخ شي او کولاو شي. اوس چې کم MPA دی MNA دی موږ د هغه ته دا درخواست دی چې هره دا روډ کولاو کړي او پوخ کړي نو زموږ د خلکو ته به چې ډېر غټ سهولت وي. قدرمنو کتونکو تر بلې خپرونې پورې ما له راکړه اجازت د لوی الله په امان.